ډیر زیات ظلم شوی دی. یو پلار خپل لور ډیره بېدردۍ سره قتل کړې ده. د لورې څه ګناه وه چې پلار داسې قدم اوچتوي چې خپل لور ډیره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو مست زموږ د چینل مخه سبسکرایب د تړۍ نښان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په اټک کې رامخې ته شوې ده چې یو پلار راپاڅي او خپله لور ډیره بېدردۍ سره قتل کوي. اخر یې د لور داسې څه غلط کار کړی وي یا داسې څه ګناه یې کړې وه چې پلار خپلې لور قتل ته مجبور شو. دوستانو د پلار دا معنا ده چې ما خپله لور د غیرت په نوم قتل کړې ده. زما لور مخکې یو ځای ته واده شوې وه، په هغه ځای کې زما د لور طلاق شوی و، خو بیا به ما خپله لور په خپله حقه حلاله مزدورۍ باندې ساتله، یعنې ما سره به په خپل کور کې اوسېدله. ما بیا بل چا سره واده خو هم نه کړله. ما ویلي چې د پلار دې ژوندی وي، پلار به ستا هر یو ضرورت پوره کوي. دوستانو دغه لور زما عزت ته ونه کتل او ځان یې یار ونیو او هغه یار سره ما ګیره کړه، نو ما خپله لور دغه یار په سر باندې قتل کړه. ما بیا خو خپله لور نه قتل کوله، خو ما خپله لور د یار سره داسې ګیره کړله چې هغه وخت کې زه په ځان باندې پوه نه شوم. ما تومانچه راواخېسته، اول مې خپله لور قتل کړه، بیا مې وله هغه یار قتل کړ. دوستانو پلار یې وایي اوس فیصله په تاسو باندې ده چې ما خپله لور ښه مې کړي دي چې ما خپله لور قتل کړه، ځکه چې د پښتو زمانه ده. پښتو کې خو هر یو کس په غیرت په نوم باندې نن سبا قتل کوي. خو چلې پلار یې داسې سوچ کړی و چې دغه یار یې ورسره څنګه ګیر کړی و، دغه دواړو یې په دغه ټیم باندې نکاح کړې وه، نن به یې پلار جیل ته نه راتلو. خو دوستانو پلار یې هم دغه رنګې غټ سوچ ونه کړو، خو پلار یې د ورکوټي سوچ مالک و. پلار یې تومانچه راواخېسته او خپله لور او خپل د لور یار یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو د دې نه مخکې چلته پلار دا سوچ کړی و چې زما لور به بل چاته واده کېږي، نو پلار به یې نن داسې جیل ته نه راتلو. دوستانو دا یې د پلار غلطي وه. پلار اوس په خپله غلطۍ باندې ډېر پښیمانه دی او پلار یې او مور یې ډېر جاري وایي زموږ نه ډېره غلطي شوې چې موږ خپل د ګل ګلالۍ پرنګي لور قتل کړه. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تړۍ نښان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.